او بیا دغه وزیر قانون چې په عین موقع باندې پټ شو نو د پښتو خو دا دستور چې میلمه چېرته لاړ شي نو لاس ورسره میلو کي نور دار سړي د خپل وس خبره ده موږ ته پته چې نه د ښې دی او نه د بدې دی د هېڅ کار جوګه نه دی خو چې لاس یې را سره میلو کړو نو ډاکټر چې لږه ښه رویې استعمال کړي نو 50% مریض خود به خود ټیک شي نو چې څنګه د 400 هسپتال کې د MS ډاکټران ذهني مریضان کړل ټول سټاف یې ذهني مریضان کړ نو دا شانتي چې کوم دلته کې جلسه شوې ده په 400 کې عمران خان دپاره نو د MS په وجه باندې شوې ده د دې د احتساب وشي چې د MS پکې څومره پیسې ورکړي دي بل دا MS 4 میاشتو په ټریننګ دی دې سحر ځي او مازدیګر 6 بجې بیا راځي چونکې دی خو د خپل کور نه راشړلی دی کور کې هم د دې بدروي د وجې بچو چې کوم دی راشړلی دی او په ګایني واټ کې ځان ته بیډې ښودلی دی هلته وده کېږي نو دې دا سرکاري تیل په ټریننګ کې استعمالی آیا د انصاف دی په دې 400 کې انتظامیه نشته څه شوې د 400 هغه ایجنسۍ مړې شوي دي دا راپورټ کولی نه راپورټ کېږي نه او خو راپورټ کېږي نو په دې اکشن ولې نه اخیستې کېږي دې وخت کې ضلعي انتظامیه هم په احتجاج ده خو ضلعي انتظامیه وکیلانو رانیولې ده او خدای پاک ورته اوس وکیلان په قهر کړي دي او همدا وکیلان به تېنه اوس د دې قام تپوس کوي او دې وکیلانو ته موږ وایو چې موږ هم ملګري یو په دې احتجاجي کیمپ کې د محمد زی یونین اف جرنالست سره د PTI نظریاتي کارکنانو ملګرتیا وکړه عوامي نیشنل پارټۍ جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپل پارټۍ پاکستان مزدور کسان پارټۍ او دغه شانتي مسلم لیگ نون او تاجر برادرۍ چې دلته کې څومره تنظیمونه دي نن هم هغوی دا وایي چې تاسو ډر کوئ موږ شټر ډاون کوو خو چې دلته کې څومره شټر ډاون کې لارې بندې او څومره خلکو ته تکلیف ورکې نو نه پوهېږو د حکومت په دې باندې خوشحالېږي دا یو عجیبه شانتې منطق دی چې په لومړي ځل په تاریخ کې د بیروکریټو احتجاج وینو نو دا هم وینو چې خلک د قام په ستونزو باندې خفه کېږي یو واحد دا طبقه ده چې دوی قام څومره په ضلالت کې وي څومره په مصیبت کې وي نو دوی من غټېږي اوس خو د کرپشن چې دوی کومه طریقه جوړه کړې ده دا MP-ګان دا نن سبا پراپرټي ډیلران شو او چې کوم پراپرټو والا دي هغه دوی سیټ ته کړل اوس ترقیاتي کارونه چېرته کېږي د 400 خلکو دا وره نن سبا چې کوم ځای کې پراپرټۍ روانې دي MNA او MPA به هغه پراپرټۍ والا سره میلاو وي پیپونه به پکې وغورځوي خپل نیمه حصه به ترې واخلي بیا به ترې پیپونه یوسي کرپشن یې په دې طریقه جوړ کړی دی د هسپتالونو ټیکې دوی سره دي د میډیسن ټیکې دوی سره دي خو دوی وایي چې زموږ دا خبرې به پټې شي نو ستاسو هر څه لکه د خریړو ووتل تاسو عمران خان په هوا کې خرڅ کړ د عمران خان په سر چې دی MP-ګانو کومه سودابازي وکړه او دا ورکران چې کم دی چا سره چې پیسه ده یا چې څوک د بلیک کاروبار کوي نو هغه دا MP-ګان او MNA-ګان دوی اخیستې دي او دوی یې بلیک میل کوي دا شانتې افسران په مختلفو ادارو کې د AC په شکل کې هم شته د پولیس په شکل کې هم شته هغه د دې کرپ MS او د دې بد اخلاقه MS په صورت کې هم شته ورسره دا کرپ وزیر صحت چې په چیلنج سره دا خبره کوو چې د پښتونخوا څومره هسپتالونه دي نو د پکې کرپ MS-ان لګولي دي نو 400 خلکو خو نن محمد زی یونین اف جرنالست سره د 400 سیاسي خلک ملګرتیا کوي نو دا ملګرتیا موږ سره نه کوي دا ملګرتیا هغوی د ځان دپاره نه کوي دا ملګرتیا د 400 د 22 لکو خلکو دپاره کوي چې دا کم قانون دی
چې د 400 هسپتال نه د ګایني واټ ختمېږي، د 400 هسپتال نه د چلډرن یونټ ختمېږي. زمونږ زنانو خویندو ته چې کوم دی تکلیف ورکوي، د 400 د عالمي معیار هسپتال نه د بیچو جوړوي. آیا د انصاف دی؟ په دې باندې به زمونږ خبرې ترې روانې وي. موږ مننه کوو چې کوم ملګري راسره ناست دي دلته کې زمونږ د نظریې ملګري د سیاست نه بالاتر راغواړم رشید ګل خان خیل صاحب چې هغوی راشي او خپل تاثرات زمونږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د علب خان او دلته چې څانه ناس ملګري دي د دوی شکریا په دې ادا کوم چې دوی ځان له نه دي ناس، دوی د قوم आवाज جوړ شوی دی. او چې کم په 400 کې د ایم اس رویه ده، په کار دا دی چې د ایم اس رویه داسې وي چې داغه سره د خبرو اترو نه داغه د بیهیویر نه مریضان ښه کېږي. نه د بده مرغه داسې نه ده د 400 صحافیان چې د 400 سترګې دي هغوی په د هغوی تاثرات دا دي چې هغوی د هغه خلاف په چوک کې ناست دي. د 400 چې کوم عوامي نمایندګان دي د هغوی د عدم تعاون په وجه باندې هغوی لاړو د اسمبلې مخې ته کېناستل، په دې مجبور شو. دا انتهایی د افسوس خبره ده. د علب خان یا د علب خان د مرګرو یا د 400 د صحابیانو موجوده جدوجهد چې دی نه دا د خپل ذات دپاره نه دی، بلکې که دوی تللي او په 400 په هسپتال کې تپوس کوي چې دا کار ولې غلط کیږي، نه دوی د خپلې پیدې دپاره نه یې تللی، دوی تللي د عوامو یا د مریضانو د تپوس دپاره چې دوی ته هغه سهولیات چې کم پکارو هغه ولې نشته. دا خبره ښکاره ده د 400 په کې پی کې کې تقریبا 9 کالو شو د پی ټی آی ګورنمنټ ته. نه پکار دا دی چې پاکستان تحریک انصاف چې موږ هم سره وابسته یو د عمران خان یا د پی ټی آی یو لوی کارکردګي ده د هیلث باره کې په ذاتي توګه باندې د ایجوکیشن باره کې هغه سي ډیلې ورنه کړه د کې پی کې نه د پرویز خټک ګورنمنټ او نه د محمود خان ګورنمنټ. دا انتهایی افسوس خبره ده. او په 400 هسپتال کې چې کوم دا کنفلیکټ روان دی د صحافیانو او دغه پمینس کې د ایم اس باره کې او مبینه طور پر دا ټول خلک د دې خبرې ګوام دي، بلکې زه په خپل هم د دې خبرې ګوایم چې دا طارق لاله ستړی مشه 400 خلکو ته نه د 400 صحافیانو ته نه د 400 په هسپتال کې چې کم ناس مریضان دي هغوی ته نه فوري طور مطالبه کوو د کې پی کې ګورنمنټ نه د پی ټی آی د مرکزي قیادت نه مطالبه کوو چې فوري طور دا ایم اس ته برطرف کړي شي، د خلاف ته انکوایري وکړي شي. ځکه چې دا خلک وایي که نه مشهوره خبره ده چې د خلکو خبرې چې دي یا د عوامو کم تاثرات چې دي نو دا نه دي چې دا په هوا کې دي، په ګراوند باندې حالات ډېر خراب دي. د صحت په 400 کې د 400 دواړه هسپتال چې دي نو دا د ایم اس د ریوي د وجې تابع سره مخ دي. مهرباني دې وکړي شي په دې کې د انکوایري وکړي شي او فوري طور د دا کرفټ او بد اخلاق ایم اس برطرف کړي شي. ډېره مننه.